السلام علیکم ګرانو مینوالو، اندلیب یم د اندلیب پښتو ټي وي نه ستاسو په درانه خدمت کې حاضر شوم. مینوالو، مولانا صاحب دی راسره، شیخ القرآن صاحب الله دې راته ښاد او آباد لري. د سیند په غاړه د دی اسپاره په نوم باندې دی د هوټل دی او دا د دی دی. نو مونږ هم کله کله راشو، دی خو ډېر کم راځي، مونږ خو ته راشو چې ته څوک میلمانه راولم، د بلې ضلعې نه څوک راشي نو مونږ ته دې ځای له چکر ورکړو نو ډېر خوشحاله شي، وایي دا خو ډېر ښایسته ځای دی. بس رالو دی هم دلته ولیدل، نو ما غوښتل چې دوه خبرې هم ورسره وکړم او تاسو سره هم شریک کړم چې زما مینوال هم وګوري. دی چې زما ویډیو کې راشي ویډیو ډېر خلک وګوري. د اندلیب سره خو زمونږ خصوصي مینه ده. ګورئ دا ډېر د کار سړی دی او بل یو صفت پکې دا دی چې تا به خوشحالۍ تا به خفه کوي نه. بعضې خلک یې هغوی سره کښېني چې ته خوشحال یم ته به خفه شي، او بعضې خلکو کې الله دا یو ګډ څه چولي، یو صفت یې چولی چې ته خفه یې هغه سره کښېني ته به خوشحاله شي. اندلیب په دې دویم قسم خلکو کې دی، ته سره چې کښېني ته به خوشحاله شي، تا به خوشحاله کړي. ډېره مننه جي. او بل الله والا ډېره ښه لهجه هم ورکړې ده. ډېره مننه جي. نو ستاسو شکریه ادا کوم. تا خو اواز یې راته وکړه هغه ځای نه، نو دغه ته مې رایولم. مونږ دی راته وویل ګاډی دی وپېژندې، وایي راغلي یم چې راغلي نو بیا خو پکې ځان له نکسي غونې جوړه کړې ده. ښه ده، مزېداره وه، زبردست. بس دا یو خوا بل خوا نه دي. مینوالو، اوبه بهیږي، سیند یخې یخې هواګانې ترې نه راځي. زه دوه درې خبرې دی سره کوم او تاسو را سره دغه واورئ. زما 67 سال دی. وش پیته 57 پیدایش دی. حاجي خان 57 یا 58 کنه. حاجي شکر دې سیات هم ښه دی. ښه مزه، ښه د بالکل. عمر په لحاظ تاسو سویمینګ کوم، لامبو کوم، ها جیټ سکی چلوم، ها او ورزش کوم. زبردست. حاجي ګوره دوی چې لږ معمولي بیمار شوی یم، حاجي یو 2 هفتې وشوې، ها خو دا خو راځي کله کله ښه یې بنده د صحت شکریا ادا کړي. خپل وړوکوالی ته یاد دی صاحبه؟ کبډی یا ګولي ډنډی یا نورې لوبې داسې فوټبال او یا د هغه وخت کرکټ نه وي، داسې لوبې مو هم کړي دي؟ داسې لوبه نشته. حاجي فوټبال، والیبال، ها لانګ جمپ، های جمپ، ها لامبو، ها ګولو ډنډی، ها جیل پاڼی، ها دا ټولې مې کړي، خو دوه لوبې مې نه دي کړي. ها یو مې کرکټ نه دی کړی، او نه مې راځي او نه مې خوښ دی. ها دویم هغه وخت کرکټ هم نه داسې، او بالکل. او دویم مې هغه لوبه نه ده کړې چې په هغې کې به یو تن د بل په اوږه سوارېږي ها یا په شا سوارېږي، او هغه مې په عمر کې نه ده. زبردست هغې کې به راته ځان بد ښکاري. زبردست زبردست. ما پړه کې وي حاجي چې زما په اوږه به بل ولې سوارېږي، زبردست. دا مې ضمیر نه منل. آفرین. زه یو وخت بیمار شوی وم حاجي او تکلیف و او لکه ډېر تکلیف و راته، حاجي خو ما ټول وس وکړه چې ډاکټر له ها په هغې کې دا وه چې عورت له ښکاره کولو. او ما وی مړ دې شم خدا نه شم. آفرین حاجي. ما بل چاته ځان نه دی ښکاره، زبردست زبردست حاجي. بغیر د مور نه او بغیر د ښځې نه. زبردست. مور چې وړوکې وم لامبولې وې. او 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 ښځې مې لیدلې، صحیح خبره. نور ما چاته ځان نه دی ښکاره. آفرین. نو لوبې مې ښې او ښې په چوستی مې کړي. او یو خبره ته بله هم کوم، حاجي کوم هلک چې هغه ګیمونه کوي، او والیبال کوي، فوټبال کوي، هاکي کوي، لکه خو چې کبډي کوي، بل څه او کبډي کوي که نه، دا یاد ساته هغه به لوفر نه. زبردست. دا هغه خپل گیم سره چې شوق یې هله حاجي هغه لوفر نه. صحیح خبره. لوفر به کوم وي چې دی نه د سبق یې او نه د لوبو صحیح خبره او نه د مزدورۍ، حاجي. نو به دی لوفر شي. د مرغو شوق هم کړی دی؟ مرغو مې داسې شوق کړی دی چې زما ټولو همزولو ته پته ده حاجي چې ما به یو غولی لینده او د ګټې د لاندې ایښي وه پټه بار، ها یو به مې په بډه وه، ها ځکه چې مور به رانه پلار به رانه لینده اغوسته، او وروڼو به رانه اغوسته، نو هغه به سپیر پرته وه، حاجي او چې څو کاڼي به مې هغه سره دومره به مرغۍ ویشتې، ما چې به مرغۍ ته لینده ونیوله ما به یې د دې نه زبردست حاجي. او په شرطیان باندې داسې مرغۍ مې ویشتې چې لکه چا به نه شو ویشتې او ما ویشتې ده. زبردست. مرغۍ به رانه خط کېده. اوس هم په ټوپک مې هم دغسې خنډ
نشانه ده حاجی او ښه تکړه ما حاجي. لینده اوس کېدی شي لاس مې لګرېږدي حاجی او مخکې مې ډېره ښه نشانه وه زما ټولو همزولو ته پته حاجی یو ورځ یو مرګي راته ویې چڼچڼې رااړوله ما به چڼچڼې نه ویشتې او ما ځه راځه چې مې وویشتې نو دا جوله یې ډکه کړې وه دېخوا به دې پرېوتې دومره صادق احمد له اوس هم د دې ګواه دی حاجی مولانا صاحب خوراک کوم څه خوښي سبزي مې خوښوي سبزي سبزي او نری غوښه مې تیکې خوښوي ها هسې خرابه دغه مې نه خوښوي حاجی خوراک ښه خوندناک خوراک کوم لږ کوم او ښه خوندناک زبردست زبردست د خوراک ډېر شوقین نه یم ها لږ خوندناک حاجی بې دغه نه وګورئ موبایل ښه وي دغه مولانا صاحب دا تاسو والد محترم ډیر لوی جهاد کړی دی الله دې په ګور نور کې ډیر هغه غلط رسمونه چې زما په دې علاقه وو خلکو به د مړو نه غوښتنې کولې چا به ګټه تړلې لور به یې غوښته او چا به غرګې تړل زوی یې به یې غوښته نور داسې هغه عملونه چې الله ته نو خوښ او پښتنو کې هغه وو هغه به کول تاسو لکه هغه په ژوند باندې تاسو دغه څه خطرې وایي که نه هغې چې زه هغه د هغې په وینا نه مولا شوی حاجي زما د والد صاحب دا عادت و چې هغه به وي د هلک چې کوم پله شوق دی هغه دې لاړ هغه پله دې لاړ شي زبردسته خبره که فوج ته شوق دی فوج ته دې لاړ شي که علم ته شوق دی عالم دې شي که کاروبار ته شوق دی کاروبار دې شروع کړي زه د اتم جماعت نه زما دا شوق و چې زه علم حاجي کله به مې مور ته وي کله به مې نیکه ته وي او چې پلار ته به مې وي هغه به نېغ د سکول ته ضرور سړی وخت چې هغه کولی نه شي بالکل ها نو چې لسم ما پاس کړ نو بیا مې ورسه علم ها او بیا زه علم ته کېنولم هغه دا نظریه وه چې هغوی دیني او دنیایي دواړه تعلیمونه پکار دي بالکل او دویم دا چې په خپلو لاسو وګټه په خپله وخوره په بلو زبردست بل ته لاس مه سبا کوم دغه لسم ویلې که مخکې بیا لسم مې ویلې لسم دی بیا مې کوم سند چې اخیستی هغه د مې برابر دی هغه خو ځان له یو شی دی که نه خو ما بیا چې دی نو دیني علم کړی دی او هغه مې په داسې شوق کړی دی چې د ماسخوتن او سهار مونځ ما په یو اودس کړی دی کتاب به مې کوو زبردست او په سکول کې به مې د امتحان پر ورځو کې هم کتاب مې کوو شوق مې نه واچم ګاډی په خپلې چلوونکي څوک چلوي ډریوران را سره شته او په خپله هم چلوي خپله هم چلوم ډرایوینګ هم کوم لامبو هم زبردست او الحمدلله سپیډ بورډ هم چلوم ویشتونکي هم یم زبردست په لینده او په دغه باندې نښه ښولم او الحمدلله او لکه ما همیشه دا کوشش کړی دی چې زه بل ته محتاج نه شم زبردست زبردست ما په فیټینګ هم راځي نور هم چې څه ضروري کارونه یې هغه خپله کوم ضرورت کوم څیزونه یې په خپله کوئ الله دې خاده و باندې رسېما الله دې عمر دراز کړه هر کار کې مې دا سوچ کړی دی چې بل ته نقصان ونه رسي زبردست او ما دې فایدې زبردست زبردست دا ښه فکر دی الله دې دغه فکرونه ژوندي لري او موږ در باندې ویاړو موږ در باندې ویاړو او تاسو باور وکړئ زه د داسې دوره لویو خلکو نه زه بیا یېرېږم او نه شم دی وځه دا ملک په شرکیاتو او بدعاتو کې ډوبو صحیح خبره ده د پیرانو او د غلطو مولیانو په پنجې خاطر بالکل 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 د دوی هر کار هغه د هغې دپاره پښتنو ته به وي تماکو حرام دي او د تماکو زکات به هغې اخیستی پښتنو به غنم وګټل نو لنګه به یې ساتلې وه نو غنم او غوړي غنم به ایرانو وړل او د دوی بچو به شملې او جوارو ډوډۍ صحیح خبره ده زما والد صاحب دا وکړل چې پښتانو نه هغه پنجې لرې ازاد یې کړل نکاح خپله وتړه لمونځ خپله ورکړه مړې خپله ولامبو زبردست هېڅ چاته دی جدي شی کوم شی چې په دین کې دی هغه وکړه او چې په دین کې نه دی هغه مه کوه مړې به پروت و او بیا هله ماښام یې سپور نه شي او دیګ ورپسې باندې او د هغې څاروي یې حلال و زما پلار وایي نه مړې چې چا کار وشو تاسو به ډوډۍ ورکړي درې ورځې په دې هغه جي نظم لیکلی دی او ستاسو د پنځپیر خبره پکې راغلې ده
چې غم چرته کې وشي را میدان ته یو مولا شي او خدمت د مړي وکړي ژوندي خیر دی که تباه شي او په دې باندې هغه یو نظم لیکلی دی عبدالستار بمبار او ستاسو خبرې پکې کړې ستاسو د عقیدې ملګری او دغه خلک کسبګر وو دا کسبګرو دا علما نه وو صحیح خبره کوم چې حق پرست علما وو هغوی دغه کارونه کړي هم نه دي او که چا رد نه یې کړی نو هغې غریبانو وس نه رسېږي صحیح خبره زما پلار ته پخپله ویلي وی ته ویلې چې مونږ یې نه شو ویلي زمونږ خو مجبوره یې بالکل الله دې خاله باد لره مینوالو ویډیو وګورئ دوه درې خبرې مې مولانا صاحب سره وکړې الله دې دا هستي آیات لري او الله دې عمر دراز کړي دی بلا علم خوروي او بلا وخت نه دغه پروژه کې دغه تفسیر د قرآن کریم او ترجمې سره مونږ پې پوهه کوي او مونږ خو دلته وایي تلاوت وکړه تلاوت نه دوم په قرآن ځان پوهه کړه ته پې ځان پوهه کړې که تا عربي ډېره زیاته ووایې نو دومره فایدې نشته خو چې ته په پښتو کې په ځان پوهه کړي او بیا په هغې باندې ژوند تېرې نو دغه ډېره ښه خبره راځي ډېره مننه کوم مونږ ډېر وخت راکړو ویډیو ګورئ په لیو الله سپارو د الله دا